بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم دریم باب د اخره پوری دی دیکھ اول ترغیب دے اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا آواز پدے وجہ کی چی یہود و نصارا و مخالفت کو نو قرآن وی یا ایها الناس خلقو قد جاءكم الرسول یقینا راغلے تاس رسول الرسول الف لام راغلے پہ خاص رسول خاص نبی بالحق متلبسا بالحق حق سر راغلے دے من ربکم ستاسو درب د طرفنا فآمنوا خیرا لکم فآمنوا جزا خیرا لکم نشی کے دے فآمنوا دیکھے او پٹ جم لفظ رو بسا فآمنوا یکن خیرا لکم نو ایمان روڑے دا وستاو دا پارا ہو رہی فآمنوا یکن خیرا لکم ایمان روڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وستاسو دا پارا ہو رہی وَإِن تَكْفُرُوا کجرتاسو کفر کوئے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کفر کوئے تو کوئے نو زکاة چی یقیناً یوادی دا اللہ را پار دیا غسو چی اسمانو کی دے ازمکو کی دی دا پیغمبر دعوت محور سدے توحید دا کائنات کل سزنا دا اللہ پو قبضہ کی دی اور دا کائنات ہر یو چیز دا اللہ تسبیح و حمد کی تاست حاجت نشتا وکان اللہ علیما حکیما اور دے اللہ دیر علم والا دیر حکمت والا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم دا جرش یہود تا اے کتاب والو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غلو غین لام وہ یو چیز د مرتبینا پورته کول لکه عیسی علیہ السلام دا اللہ بند دے دا رسول دے په یو خاص طریقه باندې الله هغه پیدا کړی دی الله برگزیده دی نیک انسان دی الله هغه ډېر کمالات ورکړو تر دې پورې خبره سمه ده خو که یو سړی وایي چې دا ټول څیزونه دلیل د دې دی چې هغه د الله نازولی و دې ته غلو وایي اوس دا غلو ده یعنی غلو ہمیشہ کیگی د مینی په بنیاد باندې غلون فی الدین دا ډېر ضروری خبره ده په دې باندې پوهېدل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عبدالله ابن عباس ته ویلو د حج په موقع کې چې راشه ماله کاڼي راټول کړه هغه کاڼي چې پای باندې زه جمرات ولم واړه واړه کاڼي چې کله هغه راجمع کړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موټی کې ونیول او مرګرو ته وښودل علیکم بامثال هؤلاء دغه شانته واړه واړه کاڼي راجمع کړه لکه دا د عقل بنیاد وباسي عقل خداوي چې یو غټ شی پکارو چې موږ په رمیول جمار کړی رمیول جمار مکړی په غټ سیز باندې لیکن ایسا فرمایي علیکم بامثال هؤلاء دا شان واړه واړه راغون کې اور دے پسې سے وَإِيَّاكُمْ وَالْغِلْوَ فِي الدِّينِ په دین کې بعد ځان اضافه نه کوي دا زمونږ دین دی زمونږ مزاج رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې جوړ کړی چې غلو بنئ تو غلو کېږي همیشه دپاره د مینې په بنیاد باندې د مینې په بنیاد به غلو نه وي چا چې عزیر ته ابن الله ویلی دي چا چې عیسی ته ابن الله ویلی دي او څوک چې نن بزرګانو ته دا الله نازولی وی دا ټول د مینې په بنیاد وی او دا غلو ده او دا شرک ده شرک راځي همیشه دپاره د غلو په لار باندې او دې دپاره بنیادي چیز قبرونه دي د قبرونو په ذریعه باندې چې کوم شرک راځي د هغې نه الامان والحفیظ ځکه د اسلام په اول کې قبر ته تللی بند کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام منع کړي قبر له ونه دی و چې کله په هغې ښه محنت شو عقاید سم شو هر څه برابر شو نو ویې فرمایل د ژوند په آخر کې چې كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها تاسو ما منې کړي وی د قبرونو د زیارت نه زه اوس ځای هلته تللی شیخ ستاسو عقاید سم شو هغې دپاره یې وجه وښوله چې انها تزهد فی الدنیا وتذکر الاخره دا به تاسو دنیا نه بې رغبته کي او آخرت به ورته در یاد کي
دا غلو نه به ځان بچ کول پکاري. د شیخ د غلو نه ځان ساتئ. نن سبا لوی مرض د مشرانو مشایخو غلو ده چې نه جي زما استاد نه غلطي نشي کېدی، نه جي عمل یې کړه، نه جي د هغه علم داسې دی ته وایې د الله د علم په شان دی. نعوذ بالله. دا غلو مه کوئ، هېڅ چا باره کې مه کوئ. یا اهل الکتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم، غلو مکوے زیادہ مکوے په خپل دین کې. ولا تقولوا الا الحق علی الله الا الحق، موایه په الله باندې مگر رښتینه خبره. الله باره کې چې څه وایي رښتیا وایي. او ځان پوهه کې چې انما المسیح عیسی ابن مریم، یقینا مسیح عیسی زوی د مریم، رسول الله د الله رسولو، بس بل سنوخ الله رسولو. مسلمانان هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار کوي، خدا غې نه مخکې د هغه د عبدیت اقرار هم کوي. تشهد کې جنازتي نالته وي اشهد ان محمدن عبده ورسوله. په به کې تاسو قلقله نه کوئ، عبده وایي، عبده ورسوله، عبده په به کې قلقله لګا. عربي په پښتو کې وایي یا پښتو په انګریزي کې لیکي تاسو دلته کې عربي او پښتو کې وایي. ځکه وتا ضعیف ته بیا ضعیف ته ضعیف وایي، پښتو هم دې جوړه کړي. او مریض ته بیا قرآن کې مریض وایي که نه. عربي چې کوم دی هغه په پښتو کې مه وایي. عبده ورسوله، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبدیت اقرار مخکې دی او د هغه د رسالت اقرار وروسته دی. عیسی زوی د مریم د الله رسولو و کلمته، او د هغه کلمه وه. کلمه ورته ولې وایي؟ کن سره پیدا شوی دی، کن فیکون. القا الی مریم، ورزولې وه کلمه مریم ته د جبریل په واسطه باندې، او جبریل د هغې په درعه کې ګریوان کې پوکې کړو. و روح منه، او روح دی د هغه د طرف نه. عیسایانو خیال لای چې روح منه، دا منه تبعیض باندې دلالت کوي چې روح دی د الله بعض دی، د الله ټوکړه ده. بیا وایي چې د الله ټوکړه شوه نو د الله څه شی شو؟ نعوذ بالله د هغه زوی شو. نو دې باندې ښه کلام چې کوم دی په اردو کې ازالت الشکوک یو کتاب دی د مولانا رحمت الله کیرانوي، 4 حصے کتاب دی. پکار دی چې کتاب د قرآن هر طالب علم سره ازالت الشکوک نری نری جلدونه دی اردو کې دی. دا رحمت الله کیرانوي دی چا چې اظهار الحق کتاب لیکلی دی عیسایانو رد کې، ډېر بهترین کتاب دی. او د هغې نه ما څه څیز لیکلی دی دلته کې، تاسو بیا د هغې ځان لکه تصویر مصویر اخیستلی نو اخیستی شیخ روح منه. دا څه په یو صفحه دی، څه په بله صفحه دی. دلته کې هغه واقعات هم لیکلي دي. هغه واقعه بنیادي طور طویوي لیکلی ده الکاشف عن حقایق السنن کې. دارنګې البحر المحیط کې لیکلی ده، هغه د رشید په وینا کړې ده، هارون الرشید قصه کړې ده. دا هارون نه مخکې خبره ده. کم عالم چې کوم دی علی بن حسین بن واقد، استاد محترم هلته کې علی بن حسین واقدي وایي، واقدي نه دی، علی بن حسین بن واقد. د هغه کیسه ده. یو نصرانی راغلی، یو ځای ته راغه، دا آیت کریمه د یو حافظ نه ولوست، وویرېدو. هغه ویل چې دا خو زمونږ د مذهب دلالت کوي چې روح منه، مونږ خو هم عیسی روح د الله طرفه ګڼو، د الله د ذات ته ګڼو، ځکه مونږ هغه ته ابن الله وایو. هلته کې علی بن حسین بن واقد دا د هغه چا زرخرید غلام دی آزاد کړی شوی، چا چې دا خراسان او دغه علاقې قبضه کړی وي، د هغې صحابي، دا تابعي دی. نو ده ورله جواب ورکړی دی چې نه که نه، خبره داسې نه ده. که داسې وي نو قرآن مجید کې خو ډېر شیزونه داسې شته دی،
لکه سورۃ الشورى کې جميعا منه لفظ دی چې د ازمکه اسمان جميعا منه څه معنی ده چې دا هغه جز دی ګڼ آیات هغه پیش کړي دي ورته بیا هغه نه وروسته بعضې خلکو لیکلي چې نصراني مسلمان شو بعضې لیکلي چې مسلمان نه شو څوک پې خاموش پاتې دي پای کې زموږ څه کار نشته خدا منه چې کوم دی د دې دغه مطلب نه وي روح دی منه د هغه د جانب نه دلته کې استاد محترم ویلي لیکلي خو نه وي وینا کې ویلي سار ما اورېدو چې چاته روح الله نوم کې ښودل جایز نه دی روح الله نوم کې ښودل جایز نه دی هغه وایي چې خامخا کوي نو دا بیا روح الله پکار دی روح الله نه دی پکار نو ما چې چا کیسټ ختم شو نو پای کې دا آخر کې دا وایي چې هر قسم اسلامي کیسټ دا یې چا سره ملاویږي نو د هغه د زوی نوم دغه دی ډېر لطیفې وایي دا لطایف دي پکار دی چې سړی خپل اصلاح وکړي که نه چې د استاد نه خبره تا صحیح واورېده چې بھائی روح الله نوم صحیح نه دی بدل کړه د بل باندې خبره مناوی نو په خپله یې ومنه کړه صحیح ویلی دی هغه چې دا نوم صحیح نه دی روح الله ما د الله روح الله کی روح هی څه نوم کې ایهام بهر کې افشترخ دا خبره ټیک دی چې روح الله پکار دی بیا القا الی مریم وروح منه روح دی د هغه د جانب نه فآمنوا بالله ورسوله د ایمان راوړئ په الله او د هغه په رسولانو ولا تقولوا ثلاثه دا زجر دی نصاراو ته ولا تقولوا ثلاثه تثلیث دا د نصاراو بنیادی عقیده ده ټرینټي انګریزي کې ټرینټي وایي چې الله د دریو اقانیمو نه مرکب دی اقنوم یو اقنوم د ابن دی او یو اقنوم هغه د چا دی د ښځې د مریم او یو اقنوم د الله خپل دی د بیا دې لپاره هغې د آنسټاین څه بعضې دلایل پیش کړي هغه ما سورة الفاتحه اول کې لیکلي دي مطالعه قرآن کې هغه دا وایي چې مثلا نور دی دا پکې آسان مثال دی نو نور په خپله هم یو ذات لري خو د نور یو صفت دی هغې ته رڼا وایي بیا انور بل صفت دی هغې ته ګرمي وایي حال دا چې شی یو دی نو په دې د عوام دوکه کوي غریبانان دا فلسفیاني که دا خو دماغونه خالي که یونیورسټۍ کې فلسفې یو استاد د هغه مزاج دا و چې هغه په سایکل تلو وایي چا به سلام کو نه ورته لاس وچته و شاګردان هم پوره چلاکي که نه د دوو سلا وکړه هلته یو کنده وه چې یو به د کند نه یوې غاړې ته ودرېږو بل بلې غاړې ته ودرېږو دواړه به یو ځای سلام وکړو چې دی وسه چل کوي چې دواړه یو ځای سلام وکړي استاد ښکته پروته په کنده کې دا فلسفې والا خو یې دغه شان دا غلطه خبره ده غلطه په دې باندې ده چې کم نور ته وایې چې دا مثال شه دی نو چې کم نور دی یعنې ذات دی نو دا صفت چې کم دی دا د هغې ذات دی که د بل څه څیز دی او دا د هغې نه جدا دی که یې ښه دی د هغې نه غیر خو نه دی که نه یعنې نه رڼا د هغې نه غیر ده او نه چې کم دی ګرمي د هغې نه غیر ده نو څنګه دا د تثلیث دپاره دلیل شو تاسو خو دلته کې وایئ چې مریم ځان له الہ دی عیسی ځان له الہ دی او الله ځان له الہ دی دا خو سوال غلط دی مثال ستاسو غلط دی دې لپاره هغې دا قسمه دلایل وي دا دلایل نه وي دې ته ډکوسلې وایي د وړوکې خبرې د ډوزې وایي دې کې دلیل ملیل نشته دی څه دلیل دی په دې کې دروغ دی بې بنیاده دروغ دی لا تقولوا ثلاثه درېم ووایه انتهوا خیر لکم منې شی دا ستا دپاره غوره ده انما الله اله واحد یقینا الله اخو ایک یو الہ دی سبحانه دا ګوره توحید باندې الله څومره ناراض کېږي اولې ویل لا تقولوا ثلاثه درې الهه به نه ګڼئ چې دریو نه منع شوه نو چې په هر کلي کې ځان له ذمه داري
او ستا په علاقه کې 50 کلي دي او 50 ذمہ داران یې پکې دا به جایز دي؟ د هر یو کلي ځان له ذمہ دار دی. زمونږ کلي کې دلته یو پخوا هغه یو جدا کارو یو د سړی غاړه کې هغه باد خلکو کې اچول بادو به وایي هغه ته وایي. دا بیا هر کلي کې وګوره استاد محترم به ویل چې موږ پکې یو نوی وموند څنګه یې پلان کې ځای کړی هغه نوم بابا دی نوم ځای له راولي دا پکې نه علم کې هم نوې اضافه وشوه نو زه پکې د یو سري سره بل سري دا ټول راجمع کې دا په سونو رسي چې کله درې ممنوع شو دا په سونو جایز دي. لا تقولوا ثلاثه درې علیهم وایي انتو خیر لکم من شی دا ستا د پاره غوره ده. انما الله اله واحد دا دوباره وایي اوس یقینا الله خو ایک یو الہ دی سبحانه دریم ځل پاک دی هغه ان یکون له ولد د دې خبره نه چې د هغه د اولاد دي الله اولاد نشته نازولې نشته. څلورم له ما فی السماوات و ما فی الارض یوازې د هغه په قبضه کې دی هغه څه چې اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی. او پنځم دا چې وکفا بالله وکیلا الله ته ضرورت نشته دی ګوره کافي دی الله کارساز مشکل کشا. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله دا رد دی د شرک اعتقادي. لن یستنکف المسیح لن یا نفا چر انکار نه کوي پوزه ترشول تندې بوټول انکار کول دې ته استنکاف وایي. یو استکبار یو استنکافي. استکبار ځان لوی ګڼل استنکاف باندې انکار کول. لن یستنکف المسیح چر انکار نه کوي مسیح د دې خبره نه چې شدي د الله بنده مسیح علیہ السلام د الله بنده دی. شاه ولی الله د شرک تاریخ لیکل دی نو پای کې لیکل دی اخر کې چې مسلمانانو کې ډېر خلک داسې شته چې دی کې یو سړی د الله نیک بنده شي که نه نو د هغې باره کې دا خیال ساتي چې دا نیک بنده یو داسې مرتبې ته ورسېدو چې د باندې د الله هغه حقوق معاف شو په ملنګ باندې قلنګ نه بیا وي په داسې پابندي نشته نو بیا وایي دا سړی هغه مرتبې د ولایت ته ورسي بیا داسې مرتبې ته ورسي چې خلک بد ګڼي چې هغه ته عبدالله وایي بلکې هغه ته ابن الله وایي بیا د الله نه زوله یعنې بلکل هغه شرک یې ویلی دی بیا وایي چې دا حال د یهودو دی حال د نصاراو دی و منافقی دین محمد صلی الله علیه وسلم یومنا هذا او نن په دې دین کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دین کې چې د عقیدې منافقان دي دا غیم دغه کار دی دا د قبر پرستی په لار باندې خلک دې ځای ته ورسي. ومن یستنکف عن وللملائکة المقربون او ملائک مقربم د الله د بندګۍ نه انکار نه کوي. ومن یستنکف او چا چې انکار وکړو مخې واړه بد یې وګڼل د هغه د بندګۍ نه ویستکبر او ځان یې لوی وګڼو فسیحشرهم الیه جمیعا نو خامخا به ټول ځان ته جمع کوي. دا کسان چې ایمان راوړلی نیک اعمال یې کړي دي بشارت فیوفیهم اجورهم نو پوره به ورکوي دي ته دي اجرونه ویزیدهم من فضله او زیاتوي به دي د خپل فضل نه تخفیف اخروي. او هغه کسان استنکفو چې هغې بد ګڼلی وه د الله عبادت واستکبرو ځان لوی ګڼلی فیعذبهم عذابا الیما دا به دي له عذاب ورکړي عذاب درناک ولا یجدون لهم او دی به نه مومي د خپل ځان دپاره سوا د الله نه ولی او نصیر ولی کارساز نصیر امدادي. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم ترغیب د اطاعت د قرآن مجید ته. یا ایها الناس اول کې هم ته آواز اورېدلی یا ایها الناس اعبدوا ربکم دلته آواز دی یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم اے خلقو یقینا راغلی تاسو ته برهان برهان په معنی دلیل په معنی دلیل او مراد څه شی دلته کې قرآن او سنت قرآن او نبی. قد جاءکم یقینا تاسو ته راغلی دی برهان من ربکم برهان ستاسو د رب د طرف نه دلیل راغلی دی. وانزلنا الیکم نورا مبینا نازل کړی دی موږ تاسو ته نور مبین هغه نور چې هغه وضاحت کوونکی دی
قرآنن یستضاء به فی ظلمات الحیرہ دا معنی کړی مدارک نورم مبینہ څه معنی ده نورن معنی قرآنن یستضاء به پاغه معنی رڼا حاصلول شي فی ظلمات الحیرہ ته تحیر حیرانتیا چې کوم ځای کې ستا عقل نه چلیږي نو ته د قرآن رڼا اخیستی شي قرآن نور مبین دی دې نه معلومیږي دا چې قرآن نه بغیر هدایت نه موندل کېږي چې قرآن نه نو ټکرې وایي خلک ته دعوت نورې طریقې غلطې دي چې فلانې کتاب دی فلانې نصاب دی فلانې نصاب دی هذا زبور په شان دی کتابونه دي صحیح به یې پی کې به حدیث میں پی کې به کیسې میں پی کې به واقعات میں لیکن دعوت کتاب قرآن ده دا نور مبین دی دې ته خلک را بلې اصلاح پدې کېږي قرآن نه بغیر د عقیدې اصلاح نه کېږي اصلاح د عقیدې چې شي نه بیا سړی حدیث وایي حدیث چې زده کي په هغې عمل زده کي نه بیا فقهای کرامو آراو ته راشي د هغې نه مستغني کېږي نه هېڅ سړی داسې نشته چې هغه د فقیه نه مستغني شي خو ترتیب دغه دی زموږ خلکو ترتیب الټه کړی دی اول فقیه واغلي نو قرآن او حدیث وروسته شي که په هغې عمل پاتې شي خیر دی خو چې په فقه عمل وشي غلط کار مه کوه قرآن او حدیث مخکې که دا وروسته کوه د هر چا د علم نه فایده اخله فاما الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی په الله واعتصموا به به نه مراد دی بکتابه او منګولې ولګولې د الله په کتاب په الله ایمان راوړو اعتصام یې وکړو په کتاب نو خامخا داخلي باغ دیلا په خپل رحمت کې وفضل نو په خپل فضل کې ویهدیهم الیه هغه روانې دي صراط مستقیمه هغه روانې دي خپل طرف ته خپل طرف ته هغه سره صراط مستقیم الله د صراط مستقیم هدایت کوي چاته آئے خلق دا چې اعتصموا به ایمان بالله پکې او ایمان بالقرآن پکې نو دې بالا غي لار د هدایت مومي نو قرآن و سنت نه بغیر هدایت لار باندې سره نه پويږي یستفتونک دې کې احکام د رعیت بیا کوي تاسو ته سورۃ اول کې دا مونږ ویل هدایت معلوم کړی دا او دې کې اصل کې د کلاله حکم وکړو کلاله مونږ هغه چاته وی چا مونږ وته لیک هغه باندې ادم چې هغه اصول او فنون نه نه کې نه بال بچیم نه میراث ورته وي مونږ وته یستفتونک دیستا تپوس کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مفتی دی هغه ته افتاء سو کوي الله خیر نو عالمي کې دا چې د افتاء لپاره هم اصول لګا د افتاء اصول ابن عبدالسلام مستقل کتاب دی په دې دارنګه د حافظ سیوطي په دې کتاب دی مستقل چې د افتاء اصول دي نن خو اصول نشته ته مسئله ته پوسوګه نو تا دا بولی کې چې بیسته اور کې داسې لګلې هغه جواب دی چې ته دا جواب نه تا ته بس وایي اکابر نه منې ولې نه منو خو تا د پیغمبر دا صاغر ورښکاري اکابر منل خو دې ته نه وایي که چې ته مسئلې په جواب کې ما ته فلان کې صاحب ښه ترتیب ولې غلط دی اول قرآن وښایه چې قرآن کې څه وایي بیا دویم نمبر کې رایا حدیث ته حدیث څه وایي حدیث کې نه اجماع د امت وښایه چې بھائی فلان کې صحابه نه په دې باندې نقل ده هغه نشه ټول ترتیب غلط کړی بس هر چا دا چې کم مسلک کې دي بس هغه خپل مسلک نه قرآن جوړ کړی خپل عالم نه نبی جوړ کړی تاسې نه غلطه طریقه ده تا بت مات کې داسې دلیل پسې تلل پکار دي قرآن حدیث اجماع د امت هلته چې نه بیا قیاس ته مجتهد تراشي کہ بیا انسان وګوري زما نفس کم طرف ته مایل دی دلیل کم طرف ته مضبوط دی خدا راغی چې سړی پې پوهېږي خدا راغی چې هر څوک د فتوا ورکوي اوس خدای لوی مصیبت جوړ شوی دی څنګه چې شیخ القرآن نه ډېر شوي دي که نه ورته ویلي دي مشکات پړو کې دا شیخ الحدیث شي او چېرته کې په یو داسې مدرسه کې چې یو کمرې پکې صرف یو هغه جامعه کې ته جامعه وایي جامعہ پاروے کی یونیورسٹی تو ہوئی
جامعه د یوې کمرې مدرسې ته نه وي او مکتب دی مدرسه ده جامعه خو لوی څیز دی غټه یونیورسټۍ د جامعه وي د یوې کمرې د جامعه نه وي چې کوم کسان وو جامعې والا خو نشته اوس او په پوړ باندې ناست او بحر بیکرا و هر فن مولا و هغه استادان نشته اوس هغه په خپل ذات کې باغ یونیورسيټي په هر یو څه کې حدیث باندې و پوهېدو په قرآن به پوهېدو په منطق به پوهېدو اوس به هېڅ نه پوهېږي اردو کتابونه ګوري په یې باندې علم روان کړي چې لږ عربي والا مخې ته راشي بس ته ووایې چې لوی غر ورته راوغورځېده چل نه ورځي بیا اول قرآن ویل پکار دی مفتی صاحب له چې مفتی صاحب قرآن مجید څه وایي ته یې د عقیدې تپوس وکړه نه بتا دوی د فلان کې فتاوی لیکلي عقیده خلک د فتاوی نه معلوم وي ترتیب ولې غلط دی موږ مسلمانۍ ښیو ته زموږ دشمني دغه نشته چا سره نه له حدیثو سره شته دی نه چېرته کې فقهاو سره شته دی نه شافعینو سره شته دی نه هغه اختلاف نشته خو ترتیب غلط مه ښیه مسله چې ورته پوسلی شوه نه اول قرآن نه وګوره بیا حدیث نه وګوره یستفتونک دوی ستا تپوس کوي نو ته ورته ووایه الله یفتیکم الله تعالی فتوا درکوي فی الکلاله په باره د منډ وتلی کې کلاله اسم جنس دی زنانه ته نه وایي کلاله باندې هغه بني آدم هغه مړی چې د هغه اصول او فروع نه وي دا نه چې دا لفظ مؤنث دی ان امرؤ هلکه دا مخکې مونږ ویلي دي دا دیارلسم قسم دی زموږ د میراث په تقسیم کې 12 قسم هم ویلي دا مونږ ویلي وو ان امرؤ هلکه که یو سړی مړ شو لیس له ولد د کلاله دا بیا واورئ تاسو نو بس هیر شوي وي درنه اگر کلاله کے ورثا میں اس کے پدری بائی بہن ہو نو چلوئی اگر صرف مذکورہ بہن ہو تو ترکہ کا 1/2 اسے ملے گا نہیں ہو بورته ملاویږي دا ما پښتو کې لیکلو یو کس ما په خیال مان اغستم دی خپل مرګرو کا اور باقی اسبات میں تقسیم ہوگا اگر اسبات نہ ہو تو واقعی نصف بھی بطور رد کلالہ کو کی بہن کو ملے گا دا تفصیلی مسائل لی بیا فقہ کی لکلی تفصیلا ان امرؤ هلکا کچر سڑے ملش لیس له ولد عدد اولاد نہیں وله اخت عدد خوروی یاد خور نسم مراد دے الاخت من الابوین دا سے خور چې د پلار مور نه سکه خور فلها نصف ما ترک نو د هغې دپاره نیمه د هغې دا چې دی مړي پرېښي وهو یرثها او داسې رور به وارث وي د داسې خور دا کومه چې تا وویل ان لم یکن لها ولد که د هغې اولاد نه وي فان کانت اثنتین هو یرثها څوارلسم قاعده وه او ان کانت اثنتین پنځم او ان کانو اخوة الرجال ونساء شپاړسم دا مخکې ویلي دي مونږ میراث کې ټول فإن كانت اثنتين که چېرې وي دا 2 خویندې فلهما الثلثان دې دپاره درېیمه ده مما ترک د هغې نه چې پرېښي وإن کانو اخوة الرجال ونساء دا 14 قاعده شوه د کلاله رونه او خویندې دي لیکن ګډ وډ دي او ډېر دي نو بیا دی کې او په عام انسانانو کې فرق نه عام انسانانو باره کې هم تاسو ویلي چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دی کې هم دغه شی دی وإن کانوا اخوة الرجال ونساء که چېرې وي دا رونه او خویندې اخوا رونو ته نه وایي دلته کې رونه او خویندې ګډ وډ رجال ونساء دا رجال ونساء د هغې دلیل دی چې اخوا دلته کې رونو ته نه وایي بلکې رونه او خویندې رجال ونساء نارینه او زنانه فللذکر مثل حظ الانثیین نو ملاویږي به هر یو نارینه ته په شان د برخې د 2 زنانو یبین الله لکم ان تضلوا یبین الله لکم دا ټول صورت سره متعلق دی الله تبیین کوي تبیین معنی زیات وضاحت تبیین ضروری دی تبیین نه بغیر
سړی پوهېږي نه په خبره وخت والي سړی پې تنګ شي مشکل راشي مخې ته لیکن چې پوره وضاحت شي نو سړی مطمئن شي خبره باندې پوه شي قرآن ځکه وایي یبین الله لکم الله ښه وضاحت کوي تاسو ته ان تضلوا کې لا تضلوا دې لپاره چې بېلارې نه شئ د بېلارې کېدو نه د بچ کېدو دپاره الله تاسو ته بیان کوي والله بكل شيء علیم الله په هر څیز باندې ښه پوه دی یعنې د هغه علم چونکې ډېر زیات دی پوهه ډېره زیاته ده لہذا هر انسان د الله په کتاب په خپله نشي پوه دی د هغې دپاره د الله رسول را لېږلی دی خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ذمهداري څه وه لتبین للناس ما نزل الیهم دا مبین کتاب دی ډېر وضاحت سره دی چې یو خبره ډېر وضاحت سره وي نو بیا پې هم سړی نه پوهېږي ډېر مشکلات راشي چې دا خبره ډېره اوږده شوه نا وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په خپلو عملونو کې کوي په خپلو اقوالو کې کوي والله بكل شيء علیم الله په هر څیز باندې ښه پوه دی